بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د طریقه العصریه سبق نمبر 30 ته او الدرس السادس شپږم درس شروع دی. په الدرس السادس کې به نن ان شاء الله موږ اخیری سبق وایو الجمل. جمل چې دا د جملې جمع ده. جمله د دې واحد چې دا کله جملتون راځي، جملتون او تسنیه راځي جملتانی، جملتانی او جمع راځي جملون. نو کله چې په دې جملون باندې الف لام راشي کنه دا تنوین به ختم شي، نو صرف یو الجمل. نو الجمل معنی نه جملې، الجمل معنی سره جملې. دینه مخکې درس کې مونږه مفردات ویلو، مفردات یعنی ځان لزان له یو لفظ هم ویلو، هغه جملو کې نو ځان لزان له یو لفظ خپل معنی و. نن مونږ پوره جملې راکړې دي، یو طرف ته د مذکر پوره جملې دي، یو طرف ته د مؤنث پوره جملې دي. نو ګورئ د مذکر جملې اول د عربي راکړې ده او دی خو ور سره موږ د اردو د سور مالکر باندې چې لیکل کړي دا د پښتو ترجمه ور سره مالي کړي ده. نو انا معنا د انا ز تلمیذون شاګردیم، انا تلمیذون ز شاګردیم، انا تلمیذون ز شاګردیم. انا معنا د ز، تلمیذون معنا شاګرد، انا تلمیذون ز شاګرد یم. انا مبتدا، تلمیذون خبر. نو مبتدا خبر چې یو ځای شي هغه معنا ز شاګرد یم. نو د مبتدا او د خبر یو ځای کېدو نه دا د یم معنا راځي. میں شاګرد ہوں، اردو کې وایي میں شاګرد ہوں، ز شاګرد یم. نو دا د ہوں معنا، ہے معنا، د دې معنا، د دی معنا، د یم معنا، دغه جمله پوره جمله وي، مبتدا او خبر وي، نو هغې نه جوړېږي. انا معنا د زه تلمیذون شاګرد یم. اسم نوم ته وایي، اسم نوم ته وایي. او د اسم سره چې کله یا ضمیر متکلم ولګي، دا یا ضمیر متکلم ورسره ولګېده، دا یا ضمیر متکلم د اسم سره ولګېده، نو دا یا ضمیر متکلم همیشه ساکنه وي. خو دا دنه مخکې اسم باندې چې که زبر وي، زیر وي، پیش وي، دو زبر دو زیر هر یو څیز وي، هغه به بیا د دنه یعنی خپل مخکې حرف له به زیر ورکوي. نو یا ضمیر متکلم مخکې حرف له زیر ورکو. اسم نوم ته وایي. اسمی زمانم حامدون حامد دی. اسمی زمانم حامد دی، زمانم حامد دی. اسمی معنا ده زمانم، اسمی معنا سره زمانم، او حامدون حامد دی، زمانم حامد دی. وهذا او دا زمیل دوست ته وایي، دوست ملګری ته وایي. او یا زمیر معنا ده زما، نو زمیلی زما دوست، زما ملګری محمود دی. وهذا زمیلی، وهذا او دا زمیلی زما ملګری محمود دی. وهذا زمیلی محمود، او دا زما ملګری محمود دی. وذاک او لږه فاصله کې ورسره یو بل کس ولاړ دی، نو هغه لپاره ذاک راځي. وذاک جار ګاونډي ته وایي، ګاونډي ته جار وایي چې خوا کې در سره همسایه اوسېږي هغه ته جار وایي. او جاری زما ګاونډي دی، یا ضمیر متکلم معنا زما. نو وذاک او هاغه جاری زما ګاونډي یوسف دی. وذاک او هاغه جاری زما ګاونډي یوسف دی. وذاک جاری یوسف او هاغه زما ګاونډي یوسف دی. هذه دا نږدې ورسره دی. مدرسه معنا مدرسه، او مدرستي زما مدرسه. هذه دا مدرستي زما مدرسه ده، هذه دا مدرستي زما مدرسه ده. وذاک او لږه فاصله کې ورسره یو کور دی. وذاک او هاغه بیت کور، بیتی زما کور، بیتی دا یا زمین متکلم ورسره لګیا زما کور. وذاک بیتی او هاغه زما کور دی. وتلک اوس دا چې کومه دا بیت مذکر دی در پر ذاک راغی. اوس دا غرفه مؤنث تر در پر وتلک راځي. وتلک غرفتي او هاغه زما کمره ده. غرفه کمرې ته وایي، غرفتي زما کمره. وتلک غرفتي او هاغه زما کمره ده. وتلک غرفتي او هاغه زما کمره ده. نو دا ورسره وتلک معنا ده هاغه، او غرفتي زما کمره ده. ٹھیک شو؟ او ذاک معنا ده هاغه، بیتی زما کور دی. او هذه معنا ده دا، مدرستي زما مدرسه ده. ٹھیک شو جی؟ نو دا خو د مذکر شو. اوس دې وخت د مؤنث عربی جملې دي او دې خو ورسره مونږه د پښتو دلته ما اردو لیکلی دی او دا پښتو دی، پښتو. ٹھیک شو؟ دې خو ورسره د پښتو تاسو اردو ته اړولی شئ، پښتو.
انا تلمیذ میں شاگرد ہوں. اسمی حامد میرا نام حامد ہے. وهذا زمیلی محمود اور یہ میرا دوست محمود ہے. وذاک جاری یوسف اور یہ میرا ہمسایہ یوسف ہے اور وہ میرا ہمسایہ یوسف ہے. هذه مدرستی یہ میرا مدرسہ ہے. وذاک بیتی یہ میرا گھر ہے. وتلک غرفتی اور یہ میرا کمرہ ہے. نو دا بل اردو کې ورسره معنی ویلې. اوس د خوا د عربی د مؤنث جملې راکړي دي دا د خوا سره موږ په پښتو کې بیا ترجمه لیکلې. هذه معنی دا د مؤنث لپاره هذه راځي او د مذکر لپاره هذا راځي. نو هذه دا فاطمه فاطمه ده. هذه دا فاطمه فاطمه ده. هذه دا فاطمه فاطمه ده. فاطمه طفله فاطمه معشومه ده. فاطمه طفله فاطمه معشومه ده. فاطمه طفله طفله مؤنث لپاره فاطمه مؤنث ده. نو دا طفلتون ولا مؤنث ده. ٹھیک شو دي. نو فاطمه طفله فاطمه معشومه ده. هي معنی هغه د مؤنث لپاره هي هغه یعنی د غایب لپاره هي راځي او د مذکر غایب لپاره هو راځي. نو هي تلمیذه تلمیذ شاگرد ته وي. اته انا تلمیذ زه شاگرد یم او دلته فاطمه شاگرد ده. نو شاگرد لپاره د مؤنث لپاره تلمیذه راځي. هي تلمیذه هغه شاگرد ده. هي تلمیذه هغه شاگرد ده. هي معنی هغه تلمیذه شاگرد ده. او عرب چې هغه دا ګول تا نه وي اخیره کې وقف کوي. هي تلمیذه هي تلمیذه هي تلمیذه. هي نشیطه هي نشیطه هي نشیطه هغه چسته ده چسته. کسلان سست وي. کسلان معنی ده سست یعنی چې انسان ډیر سستی وي پکې نو هغه ته کسلان وي. چې مؤنث وي نو هغې دپاره کسلانتون یعنی سسته ښځه. او نشیطه معنی چسته سستی پکې نه ده بلکل چستی ده پکې. هي نشیطه هغه چسته ده هغه هوښیاره ده هغه چالاکه ده. هذه حديقه باغ ته وي باغ ته. هذه معنی دا حديقه مؤنث ده نو ځکه مولا هذه راوړی دی. نو هذه حديقه دا باغ دی. هذه معنی دا حديقه باغ دی. وتلك او لره یو بوټی دی په باغ کې لره یو بوټی دی نو هغه لپاره وایي تلک. او هغه شجره ونه ده هغه بوټی دی. وتلك شجره هغه بوټی دی. وتلك شجره او هغه بوټی دی. الشجرة جميلة الشجرة دا ونه جميلة خسترة جميلة. الشجرة جميلة دا ونه خسترة. الشجرة جميلة ونه خسترة. هذه بیا اوس ورسره خوا کې د ګلاب ګل دی. هذه وردة هذه معنی دا وردة د ګلاب ګل دی. هذه دا وردة د ګلاب ګل دی. الوردة جميلة د ګلاب ګل خسته دی. الوردة د ګلاب ګل جميلة خسته دی. نو دا موږ سره یو طرف ته د مذکر پوره جملې او د هغې معنی مې لیکلي بل طرف ته د مؤنث پوره جملې او د هغې معنی مې ورسره ولیکلي. نو دا زموږ د نن ورځې درس و. راتلونکي درس پورې اجازه غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقيقة الكلام.